د غیر مسلم سره خوراک کول څنګه دي؟ زمونږ اکثرونه چې کوم دی هغه په سعودي عرب کې وي یا چې کوم دی په دوبۍ کې وي، خو د هغوی سره داسې انډیا والا هندوان وي ورسره، یا چې کوم دی د نور ممالکو داسې غیر مسلم خلک ورسره وي. د دوی په زړه کې دا شبهات یا دا شکونه وي چې د دوی سره زمون خوراک کول څنګه دي، ځکه موږ مسلمانانو او دوی چې کوم دی غیر مسلم دي. او زمانه بل یو ملګری تاسو هم کوم ما ویل نه چې ټول خلکو ته چې کوم دی د خبرې پته ولګي، نو ځکه زه په دې باندې یو ورکوډشن کلیپ سازم. د دې جواب دا دی چې د غیر مسلم سره خوراک کول دا جایز دي، په دې کې لږه څه قباحت نشته دی، خو د هغې چې کوم دی کم ځایونو کې چې ورسره خوراک کول جایز نه دي، نو هغه زه تاسو ته وایم. خو اکثر خلک چې کوم دی په دوبۍ کې تاسو ګورئ یا په سعودي عرب کې تاسو ګورئ، نو د انډیا دا خلک چې کوم دی دا دوی هلته ډېر زیات ځي. اول د چې کوم دی مزدوریانې کوي، لکه څنګه چې زموږ پاکستانیان هلته مزدوریانې کوي، دغه رنګې هغوی هم هلته مزدوریانې کوي. نو هغوی اکثر چې کوم دی یا په یو دیره کې راجمع شي یا یو کاروبار وي، په هغې کې چې کوم دی ټول یو ځای شي، نو بیا زموږ د پاکستانیانو په اړه کې شک وي چې دوی سره موږ خوراک کولی شو که نه. نو د هندو سره هم خوراک کولی شي او د نور غیر مسلمو سره هم خوراک کولی شي، خو په دې کې یو څو وجې دي. اول خو دا خبره چې که دا غیر مسلمه شراب څکلي وي او په یو برتن باندې بیا هغه تا سره اوبه څکي، نو دا جایز نه دي. ګوره که هغه شراب څکلي وي نو د هغه خوله ګندره به دغې باندې، نو که هغه بیا په دغه ګیلاس باندې اوبه وڅکي او بیا ته په دغه ګیلاس باندې اوبه نشي څکلی، یا چې کوم دی هغه د خنزیر غوښه خوړلې وي هغه بیا په یو برتن تا سره خوراک کوي، نو دغه ته نشي کولی. بل که داسې د هندوانو یا د غیر مسلم هوټل وي، نو په هغې کې ته نورې سبزیان وغیره خوړلی شي، خو د هغوی غوښه ته نشي خوړلی، ځکه هغوی په غوښه باندې کلمه نه وایي. او زموږ په مذهب او په اسلام کې دا دي چې کله په یو څاروي یا په یو ځناور باندې کلمه ونه ویلی شي، نو هغه زموږ په اسلام کې حرام دی. اکثر هغوی چې کوم دي دا کلمه نه وایي، نو د هغې د وجې نه هغه څاروي یا هغه ځناور چې کوم هغوی حلال کړي وي حرام وي. او بله خبره دا ده چې اکثر خلک په دیرو کې ورسره وي، لکه که هندوان وي ورسره یا داسې نور غیر مسلمه، نو که هغوی سره خوراک څښاک کوي په یو برتن باندې، نو په دې کې څه قباحت نشته دی. البته تاسو پکې دا نیت کوئ چې مونږ د خلکو ته د اسلام ترغیب ورکړو، اسلام طرف ته رامایله کړو او ښه اخلاق ورسره وچلو، نو دوی کېدای شي زموږ د اخلاقو د وجې او د دې ښه رویې د وجې اسلام قبول کړي، نو په دې به تاسو ته ثواب هم میلاویږي، نو دا نور هم ښه شوه ستاسو لپاره. البته دې خلکو سره ته دوستي نشي کولی، ځکه چې په قرآن کې الله جل شانه د غیر مسلمو سره او د نان مسلم چې کوم خلک دي هغوی سره د دوستۍ نه منع فرمایل ده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، داسې قسمه خلک چې کوم دي په ملګرتیا باندې به نه نیسي، بلکې د عامو خلکو غوندې روټین کې ورسره چلیږي، څنګه چې عام خلک نه یو بل پېژني، نه ورسره بس عام سلام کلام کوي او که یو ځای شي خبرې اترې، نو نور به ورسره دوستي نه کوي، لکه څنګه چې عام خلک زموږ خپل منځ کې ملګرتیا کوي. باقي د هغوی سره خوراک کول په یو برتن باندې. البته یو کس باندې دا تپوس هم کړی چې زموږ خو حلال خوراک دی، موږ یې په حلال طریقه ګټو، مزدوري کوو، نو چې هغوی سره مونږ کینو، نو آیا زمونږ د حلال خوراک په موږ باندې حرامېږي او که نه؟ نو ما ته ویلې چې ګوره د هندوانو سره ستا حلال خوراک نه حرامېږي، هغوی سره ته روټۍ هم خوړی شي، هغوی سره سکاک هم کولی شي، په دې کې هېڅ څه مسله نشته دی. البته هغوی چې کومه ذبیحه حلاله کړي وي، یعنې مطلب کم څاروی حلال کړي وي یا کم کړي وي، نو په هغې اکثر هغوی کلمه نه وایي، نو هغه نشي خوړی. البته که څه سبزي په کړي وي او تا یې راولېږله، نو هغه هم ته خوړی شي، په دې کې څه مسله نشته دی. نو دا پیغام ډېر ضروري و. اکثر خلک سعودي عرب کې مسافرو سره داسې قسمه خلک ملګري کېږي، نو بیا د هغوی چې کوم دی په زړه کې شک وي، نو د هغوی د زړه د شک ختمولو لپاره دا کلیپ مخکې هغوی ته هم ورسوئ، ټولو خلکو ته ورسوئ چې هغوی د دې نه خبر شي چې د غیر مسلمو سره خوراک کې څه قباحت نشته. البته ملګرتیا هم ورسره نه کوي، د هغوی د لاس هغه ذبیحه چې هغوی حلاله کړي وي یا د هغوی د هوټل هغه ذبیحه چې هغوی حلاله کړي وي او کلمې پرې نه ویلې، هغه تاسو نشئ خوړلی. والسلام.